ایو مولانا صاحب غریب قتل شو دا غزوی را پاسلو هغه اوس نوې خبرې شروع کړي تو مونږ آلته مدینه منورې کیو آلته یو کس یو کاغذ راکو هغه کاغذ مو کتو پاغه کې د هغه مولیانو د هغه التم ډېر فتنې راغلي هغه فتنو کې ناشنا مسلې لیکلې وي داسې مسلې چې موږ وګونه ونول توبه مو کې چې خدایا دا کمې فتنې راغې کم دور راغو پکې لیکلو چې امتیاز یو کې چار دام دې نه ماتيږي چې ودشه چار دام دې نه ماتيږي چې خزه سره ملاو شي کور کې خپل خزه سره چار دام دې نه ماتيږي او دس دې نه ماتيږي غسل در باندې نه وړي داسې ناشنا الټا مسلې وي پکې الله دې موږ تاسو ټول محفوظ کړي اسرائیل علیه السلام نه تاسو شو چې تا ته الله پاک دا ناشنا ډیوټي لګولې ده چې نه ځوان پرې دی نه خزه پرې دی نه ماشوم پرې دی نه مشر پرې دی نه عالم پرې دی نه فوجي پرې دی چې آرډر درته کېږي بیا روح ته قبض کې هغه د آدم علیه السلام زمانې نه لګیا کم قیامت پورې به او دا زرګونه لکونه کربونه خلک چې پشمار کې نه راځي د دې روح ته قبض کا څوک دې په جنگ کې مړکل څوک دې په سین کې مړکل څوک دې په میدانونو کې مړکل څوک دې په روډونو کې مړکل څوک دې په جمعاتونو کې والو زول چرته خلک مړکل نو چرته دې په چا باندې زړه خوښ شوی دا دونه خلق دې مړکل په دا دونه عمر کې دا دونه انسانانو روحونه دې قبض کړ چرته دې په یو کس باندې زړه خوښ شوی دی چې دا سړی روح قبض کوم او ستاره کې ترس راشي اسرائیل ورته خدای پاکا ترس خو کزو کم بیا خو دا کار کولای نشم مونږ او تاسو چې دا جیلونو تلار شو ولته یو خاص جیلی هغه کې پانسی ګارد جوړي او یو سړی پانسی کېږي داغه د پر خپل خاص قسم جلاد خاص قسم داغه پسینه قسم زړه یو هغه د کانې نه جوړي نو هغه ته چې حکومت وایي عدالت ورته وایي دا سړی پانسی کا آی بر ځوړن کی او لیور راخ کی هغه تار غوندې راخ کی یا چې راخ کی د اعلان دی راو ورځي کی پانسی شي الته څوک ما ودرې او تا ودرې او چې موږ دا تار راخ کو تار خو نه صرف اسړی ته ګورو چې هغه د ځوړن دی دواړه بالته به وشه پراته وي ورې زموږ پسینه کې هغه طاقت نشته په زړه کې هغه زور نشته موږ تاسو د الله دې کار نو ساتي وای امين کولې هم نشو تب مورته جاړې زبم ورته جاړم چې دا زړه څنګه وای نو د اسرائیل علی السلام کې ترس راغو بس بیا خو نظام به خراب شي خدای ترس کو تا ما ترا کړه نه او که ترس مې وکړو نو د دنیا او د اخستا حکم به سر ته څنګه رسو خو بیا په دې ټول کائنات کې دوه کسانو باندې وړه خپه شوی په دوه کسانو باندې خدای پاکه یو کشتی و پسین کې روانه و خلق پکې ناستو او تاسو ماته او فرمایل چې دا خلق روح قبض کا طوفان راغو کشتی تختې ماته شوې خلق ته ډوب شول یو تخته پاتې شو یو تختې باندې یو مور او یو زوی دی د پيو ماشوم وسره دی او مور دا چپې وای لاسونه وای کلخ په وای او دا یو تختې باندې ناشته ده یا پرته ده یا په دې یوې تختې باندې ځان راکاږي او کوشش کوي چې دا ماشوم می بچي او ځان می بچي دغه دوران کې تا ما ته فرمایل چې ورشه د دې روح د دې خزه روح قبض کا او زراغم د خزه روح می قبض کولو او د خزه روح چې می قبض کو په دې ماشوم می زړه خپه شو په دې ماشوم می ترس راغو چې خدای مور مړ شو د پيو ماشوم پاتې شو په دې تختې باندې تنها یوازې پاتې شو د مخ کې سکی په دې ټول کائنات کې په دې یو ماشوم می زړه خپه شو او یو می په یو بل کس زړه خپه شوی ترس می پر راغله وای خدای پاکا ایو بادشاہ او غزان ته جنت جوړ کو هغه وردل چې جنت کې نهرونه دي جنت کې بوټي دي جنت کې نعمتونه دي او جنت کې ډېر سيزونه دي او ډېر انعامات دي پکې او ډېر مزید دي پکې نو هغه بادشاہ هغه ټول خپل بادشاہي را جمع کا او هغه ته آرډر ورکو چې ځه جنت جوړوي چې سس هغه ورېدلو هغه سه عالیشان جنت جوړ کو نهرونه پکې تیار شول نهرونه د پيو نهرم پکې روان شو د غبین نهرم پکې روان شو بوټي ونیم پکې ولګي دي عالیشان انتظامات پکې برابر شول او جنت جوړ شو ډېر وخت په ولګیدو ډېر عمر په تیر شو او بیا چې کله مکمل تیار شو دا بادشاہ په اسبانه کې نسیدلو لوی استقبالو او د خپل جنت کې ګرځي تاویدلو د پاره
کتلو د پاره را روان دی او چې څنګه یو په د خپل باغ کې او د خپل جنت کې یو قدم کې خودلو یو قدم په د خپل باغ کې دنو بل قدم د خپل باغ نه بهر او تا ما ته فرمایل چې شابه د روح قبض کا زراغم دا روح میں قبض کا پد میں ترس راغو چې سونا عمر سونا زندگی سونا پیسہ سونا سرمایہ سونا مشن سونا نقشے سونا طاقت او سونا منصوبے سونا سوچنا سونا فکرنا د یو باغ د پاره وکړ چې دا ځان د پاره جوړ کو او داسې بد نصیبیونی ولو چې دن په دې باغ کې قدم کې دي یو قدم دنو یو بهارو هغه باغ نه کتلو پسترغه نظاره مونکا چکرم پکېونه والو نعمت خوراک او شپکول وخت رول خلره خبره ده یو قدم پکې کې خودلو او تا ما ته چې روح قبض کا نو ما پیړه خپشو چې دا دون لوی باغ جوړ کو او سیونه کتل الله پاک ورته وای اسرائیل تا په دوه کسانو زړه نه خپه شوی تا په دوه کسانو زړه نه خپه شوی تا په یو کس زړه خپه شوی دی هغه ماشوم چې د مور نه یوازې په تختې باندې پاتې شلو او تا د مور نه روح قبض کو او تا بیا په هغه باندې زړه خپه شو چې دا ماشوم بس کوي دا بادشاہ هم هغه ماشوم دی دا نن چې باغ ته را روان دی دا هم هغه ماشوم دی چې د مور نه پاتې شو تخته بهر راغه ما ته انتظامات کړو د سین په غاړه مې ورته خلک کېنولو دا وړوکې ماشوم هغه راونیولو او هغه ولا لوی کو په یو خوراکونه او انتظامات ورته برابر کړ دغه وړوکې ماشوم ته چې نه پلارو نه مور وا او په سین کې आवाज په تختې باندې پاتې و دغه وړوکې ماشوم ته ما داسې حالات برابر کړ داسې ژوندۍ مې ورته برابر کا داسې نعمتونه مې ول ورکل داسې ماحول مې ور ورکو داسې خلک مې ور برابر کړ داسې انتظامات مې ورته وکړ چې دایمه بادشاہ کو او چې د بادشاہ شو د شکر په زبانه چې د بادشاہ شو د الله د فضل په زبانه چې د بادشاہ شو د الله پاک د انعامات او احسان او داغه د شکر په زبانه د کفر شروع کو ناشکری شروع کا ټول نعمتونه شاته غرزول داسې می برابر کو چې تاو کته یو د خپل نعمتونه ورته ملاو نشو ولې چې شکر وکړو